بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دي. ګرانو کتونکو یقینا طبیعت من اساس د خدای نننی پروګرام چې تاسو سره ریکارډ کوم نو دا د پشکلاوتي قومي جرګې نن احتجاج حواله سره چې هغه د سودخرو آیسپروشو قبضه مافیا او دغه شانتي د ګرانې او د وابړې ظلم چې غریبانان راټینګي او غټ خلکه هغه ته غږم نشي کولی. نو په دې باندې نن زمونږ احتجاج او پتنګي ختم نبوت چوکي. ګرانو کتونکو په ګرانې ډېرې زیاتې خبرې کېږي او پټرول هم د بې حس او نااخله حکمرانانو انتخایي ګران کړل. ډالر ښکته شو بره شو، قام ته څه پیدا ده خو موږ ته څه پیدا نو بیا صحیح ده. په ګرانې ما پرون هم خبرې کړي دي، بل پرون مې پې کړي دي، بیا هم پې کوم. خو ګرانو کتونکو چې ګراني څونه سیوا کېږي نو زموږ په دې تحصیل تنګي سیمه کې چېرته چې موږ خړپوسې کړي دي د خپل تحصیل تنګي تصویر بدرنګ درته خیم. یو سړی خپل علاقه بدرنګه نه ښیي، د هغې صفت کوي، خو موږ یې صفت نشو کولی ځکه چې انټرنیشنل ډرګ مافیا په دغه علاقه کې پرته ده او چې یو ځوان لسم وکړي نو په دې کوشش کې چې پلانکي دونه بنګله جوړه کړه، زه به یې دې نه زیات جوړوم نو ډایرکټ هغه بهر ملتزي او دغه آیس کاروبار شروع کوي. موږ سره په دې لحاظ سره ډېر ثبوتونه راغلي دي، ډېر وایس میسیجونه راغلي دي، ډېر داسې څه شته دي پشکلاوتي قومي جرګې سره. ګرانو کتونکو موږ یوه هفتې نه یو پرچار وکړو، خپل یو کوشش هم وکړو. پشکلاوتي قومي جرګې خو د تنګي تحصیل تنظیم دی، خو د 400 دی، خو د شب قدر دی. خلکو ته یو میسج زموږ بیانیه ډېره واضحه ده چې نه اوټ او نه نوټ د الله د رضا دپاره د جهاد په شکل کې د ناصرو خلاف میدان ته راوتل. دوه وجې کیدی شي، یا خو د خلکو نه لاشه وتلې دغه خو دغه یو وجه ده چې نن موږ څه 250 پورې کسان چې د 3 واړو تحصیلونو او دا زموږ د پشکلاوتي قومي جرګې چې کوم ممبران دي دا 3 کالو نه دي او ښه کلک ولاړ دي. پرون او بل پرون د دې احتجاجي جلسې د منع کولو دپاره یو ډېر بھرپور کوشش شوی دی. بعضې میر جعفر او میر صادق دا کردار ادا کړی چې پیسې استعمال کړي دي چې هغې کې بعضې میکونو والا سوشل اکټیویسټ چې کوم دی هغه منع کړل چې دی به نه ځئ او بعضې زموږ په عهدهدارانو باندې کوشش شوی دی چې یاره د احتجاج مه کوئ. نو ګرانو کتونکو زموږ خو صرف تاسو ته اواز ښودل دي، نور د ادارو کار دی، د پولیس کار دی او ورسره متعلقه چې نورې کمې محکمې دي، اکسایز دی، NF دی، د هغوی کار دی. موږ خو ډاګیزې خبرې کوو. اوس خو څوک زمونږ په احتجاج پسې خندا کوي نو هغوی دې په خپل ګریوان کې دا سوچ وکړي چې مونږ خو چانه ووټ نه غواړو. مونږ خو 250 خلک راویستل او خو 300 خلک هم راویستل، خو په یو مقصد هم راویستل. او حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم چې کله 313 کسان مسلمانان کړل نو هغې نه پسې تبلیغ چې کوم دی نو شروع کړو، دعوت یې شروع کړو. بیا او د زرګو کافرانو سره یهودیانو سره مقابله وکړله. پشکلاوتي قومي جرګې کې به کسان کمی خو جذبې یې مضبوطې دي او د تنګي والا خپل علاقه خپله ګڼي او دغه ځای کې خپل بچي ګڼي چې دوی ته زیاتې ورسره نور ونشي. شب قدر والا داسې، 400 والا داسې. نو زه د دې موقع باندې موږ سره مامزی قومي اتحاد، تنګي رضاکار تنظیم، قومي وطن پارټۍ، عوامي نیشنل پارټۍ، پاکستان پیپل پارټۍ، مسلم لیگ نون یوت، دغه شانتې مفتی زیشان صاحب پکې تقریر وکړو، نور داسې سیول سوسایټۍ والا نمایندګانو پکې ګډون را سره کړو، تاجرانو را سره کړو، تاجر اتحاد افتیار حسین سراب، لال سید، داسې شمالي اشنغر قومي جرګه چې کومه ده، میا طاهر صاحب، ډېر نومونه معذرت کومه، وکلا، استادان سنګینه رانه پاتې شي، را سره یې ګډون وکړو او دی په ما احسان ونه کړ. دا یقینا چې ژوندي خلک یو دا د معاشره د دې بېګاړ نه، د دې ناسور نه پاکول غواړي. نو ګرانو کتونکو عرض مې دا دی چې راځئ د پشکلاوتي قومي جرګې ملاتړ جوړ شي. ما دویمه وجه دا ښودله چې ګراني ډېره زیاته ده. یو سړی خپلو بچو له رزق وګټي او که نه هغه میدان ته روزي.
دې بې حسه او نااهله حکمرانانو دا قام په یو داسې غم او دلدل کې اچولی دی چې هغه د ځان فکر وکړي، د بچو فکر وکړي او که نه د نورو بچو فکر وکړي. خو دا خبره واضحه کوم چې انټرنیشنل ډرګ مافیا دې وخت کې په تنګي تحصیل کې پرته ده. ګرانو کتونکو دا ډېرې ګرانې خبرې دي، موږ خو په دې ویډیو باندې وکړو، الحمدلله په تقریر یې ښه په جار وکړو، په میدان یې وکړو، اواز پورته کوو، پولیس ته نشاندهي کوو، ښایو ورته کمې دمکې دړاکې او کم مشکلات راځي. خو مرګ یو پیره دی او بره د الله کیمره لګېدلې ده. الله پاک په زمونږ او تاسو نه تپوس کوي. او اسلام څه وایي؟ آرامې پیسې یا آرامخور سره قرباني کیږي، د دې نه اجتناب وکړي. بیا د دغه ځای پولیس هغوی ته موږ ډاډ ورکړ چې هغوی داسې په څو کسانو باندې لاس واچونو، دغه ځای کې خلکو د هغوی په ضد احتجاج وکړو. نو موږ پولیس والي وي چې موږ د سره کلک ولاړ یو. هغه پولیس والا چې هغه د دغې خلکو دلالي کوي د هغوی خلاف مواز پورته کړ. نو موږ خو یو کوشش او خص وکړه، تاسو ته مخې ته کېښودله، په کارو چې ملګرتیا هم را سره کړې وي او سبا ستاسو په کور باندې را روانه ده. زما یو تره زوی دی و په دې ناسور باندې هغه هم راوختی دی، سلیمان دغه ځای کې احساس هسپتال دی. بیا دومره وس نه و هغه ته مې وی چې دا داخل که. موږ سره په دې کې ډاکټر زبیر دی، هغه سره هسپتالونه دي. نن سبا د هسپتالونه زیات شو، دا نور هم زیاتول پکار دي. آیس کون کې زیات شو، د دې علاج پکار دی. وی دې به یا علاج کې یا به د ځانه تخته یا به د تخپله تخته یا به وجنې. آی چې سوسکي نو دا بمبار دی، د ده نه به ځان وساتئ. بل زه د تنګي پولیس نه په دې موقع باندې دا هم غوښتنه کوم چې په تنګي کې کومې لوی لوی ډاکې شوي دي د نورو سچوګانو په وخت کې، نو پورې دې د هغې ملزمان ګرفتار کړي شي. پولیس والا رونو ته زه دا وایم چې جون ختم دی، د دې ناسورو خلاف لاس واچوئ. په شکلاوتي قامي جرګه تاسو سره په شا ولاړه ده. کومو تنظیمونو چې موږ سره ګډون وکړو د هغې مننه کوم. د خپلو مشرانو چې په دې تنظیم کې را سرې دي خپله یو ډېر بھرپور کوشش وکړو. د ټولو یو جې خان مننه چې کم جدوجهد یې روان کړی دی، کم احساس دی ورسره او په کم سوچ او ویژن باندې. خو څوک را نه ولي نو په خپل حاضر وي، بس دا ډېره ده. د خپل روډ سره د خپل بچي سره حاضر وي، دا ډېره ده. زمونږ کوشش دی، زمونږ خصه ده. موږ به پریکټیکلي اوس میدان ته کوزیږو، پریکټیکلي تر کومې چې ژوندي یو د دې په ضد به اواز پورته کوو. نو زما د پشکلاوتي قامي جرګې هر وګړی د ستایلو دی، هغې ته زه خراج تحسین پیش کوم چې په دې ازغي ماحول کې، په دې فتنې په دې ماحول کې، په دې ګرانۍ کې هغوی خپل وخت صرف کوي، خپل تیل لګوي، خپله پیسه لګوي، خپل روزګار پرېږدي او هغه داسې قسمه ناسورو خلاف اواز پورته کوي. نو دا یو ډېر غټ جهاد دی. نو زه د چا نوم د پشکلاوتي قامي جرګې د مشرانو نه اخلم، ولې چې ډېر زیات دی او ډېر کوشش کوي، خو ټولو ته خراج تحسین پیش کوم. ډېره مننه.